السلام علیکم ټولو کورمیوال وړونو ته پښتنو ته او څو امام سپوران وړونه دي ډونرز دي د سید نجیب طرف نه تاسو ټول عزتمنو ته ډېر دعا سلام وړونو دغه ویډیو کې یو ادبي خبرې تاسو سره ډیسکس کوم تاسو ټولو ته دا ریکوست کوم چې پلیز دا ویډیو لګا تاسو مو سره راوښوي او خپل مرګلو سره شیر کوئ ما کده مو میسج کوم د ټولو کورمیوال وړونو ته او ورسیږي وړونو تاسو ته پاتې وي چې کاظمی چیریټی فاؤنڈیشن حسب توفیق مثال څوره بیماران رسی څوره مونږ واسه کیږي واس په مطابق د خپل منډه ترړه تکلیف وسکو خو چونکی اوس مریضان ډیر زیات شول او ډیر زیات مریضان د ټلیفونونو کوي څنګه کې یو مین کوم کردار ده د سید عرفان څنګه تاسو ته پاتیو چې پېښور کې مونږ چې کله غوړک شولو ناغه کوم تکلیفونه یا کوم منډې تړې وشولې اوس هغه غریب څه اکسیډنټ شوی او خپای موته نه پلور دی بور اچي چې سید زی پېښور ته بیایم او هغه نه علاوه یو معصوم بچای چې مو افیس ته راغلی و موبایل سکرین باندې هر یو مریض تاسو ته زه ویډیو شو کوم تاسو پلیز هغه لږ ښه طریقې سره کسوئ نه دا معصوم بچای نن تقریبا شپږو میاشتې مخکې راغلی و نو دا مو بیا راوستی و دې بقاعده چیک اپ وشو هر څه وشو نو دې دپاره ډاکټر ویلي و چې 3 لاک روپۍ اپریشن دی ویلي چې دې د تشو متیازو مثانه چې کومه دی دا مکمل بهر راوتلي وه نو هغه واجې نه د غریب نه مطلب ډایرکټ متیازي چې موږ مطلب افیس کې نو سوا نه غریب خپل متیازو نه کنټرول نه و نو د خونی والا ډیر زیات په تکلیف دي ډیر په مشکلاتو دي دین علاوه وړونو د معصوم بچای چې تاسو په موبایل سکرین باندې کسوي دي کور ته مو وزټ کړی و دې زړه کې خوڅه ده نو مطلب تقریبا شپږو میاشتې کېږي دی والا چې کومه بیماري دی هغه پینډینګ کې پاتې دی نه داسې ډېر مختلف نور مریضان دي لکه کومه خور وه چې سوي وه چې حسب توفیق موږ څه څوره واسه کېدلو خدای شاهد واحد دی چې نه مو شپې ته لیدلي نه مو ورځې ته لیدلي دي هر مډل تکلیفونه مو سوا کو تقریبا د هفته مخکې چیک اپ ته راوستلی نو موږ څه فنډ نه و هغه میډه بیا موږ ته رینګر وکړو نو موږ ته ویله چې یاره وروره موږ څه خو فنډ نشته دی نو بیا خپل څه کوم مطلب حیثیت یې بدلي وه نوره نه هغه نه هلته پیس خسته شوی دی نه مثال هغه نه هلته د پټیو پیسې خستې شوي وي بس خدای هغه ټوله مرګلي خوشحاله بود لره چې حسب توفیق د چیریټي صاحب مثال هیلپ کوي تعاون کوي مدد کوي نو دغه ویډیو مین مقصد مدا د کورمیوال وړونو چې د فنډ نه هونی کی وجہ سے چې د څوره مریضان پینډینګ پراته دي د څوره مریضان مو د ټلیفونونو کوي یو مثال دی چې چیک اپ شوی وي زغه اوس پورې مثال دغه انتظار کې دي چې مثال مو د اپریشن وشي ډیر معذرت سره د تیایم چې مو سره فنډ شته او دغه ویډیو په ذریعه خپل ټولو کورمیوالو ته دا میسج کوم چې پلیز تاسو نه څوره واسه کیږي د کاظمی چیریټي فاؤنڈیشن سپورٹ کوي د تاسو سپورٹ ضرورت دی د تاسو تعاون ضرورت دی چې څو پورې د تاسو سپورٹ نه وي د تاسو تعاون نه وي کنه نو د چیریټي چلواله ډیره زیاته سخته ده زه هر یو مریض ته مثال بیلا نه انویسټیګیشن یې ورکوای شم نه مثال بار به هغوی ته زه د تبلیغ کوای شم چېرې وروره که ته راغلی وي تو چیک اپ شوی وي او مثال تو نه ویډیو شوي وي نو مطلب تو سب هیلپ یا تو اپریشن به آله وسی چې موږ ته مثال چیریټي ته فنډ رسی چې چیریټي ته فنډ نه رسی یو تو چیک اپ یو دوباره تو مثال روستله یا مثال دوباره ډاکټر ته خیاله نو دا بالکل مطلب آله کېږي چې کله فنډ موجود وي بله خبره دا چې مثال اکثر داسې بیا د کوم خلکو علاجونه شوي دي هغه یې څېره سید د نیم میلیارډ کې د پرېښللو تو مثال موږ سره ظلم وکړو دا وکړو هغه وکړو نو هغوی ته دا میسج ورکوم چې لږ د خپلو ګریوانو کې سوچ وکړئ که نه چې کله مثال تاسو راغللو هغه ټایم یې تاسو څوره په تکلیف وئ څوره په مشکلاتو وئ نو هغو مشکلاتو نه هغو تکلیفونه که مثال مرو بسلې تاسو ته اپریشن یې وشولې نو بیا دا خبره چې یاره مو چیک اپ ته نه راوستلې چې یاره تا مو نیم میلیارډ کې پرېښللو دا ډېره د افسوس خبره ده ډېره د افسوس مقام دی که نه نو ما سره څه فنډ موجود وي فنډ په لا اله په محمد رسول الله په امیر المؤمنین په علي ولی الله څه زه د مثال څه د څوره ما سره ټیم ممبران دي نه د په دوی خورو نه د خپل اولاد خورو نه د په بل مثال بل څه مو کې بنګلې جوړې کړي دي خو بس یو مریض نه څه کله مثال اپریشن یې کمپلیټ شي چې کمپلیټ شي هغه د بل ته وړو بل د بل ته وړو نن دا د کوړو نو
نو بیا بس د ویډیو اینډ کې ته یم څه پلیز څه د څوره مو ډونرز دي څوره کورمیوال دي د تاسو ټول وډونو سپورټ ضرورت دی تاسو ټول وډونو مصاحب ضرورت دی سماکه د چیریټی کې چې چوکا مریضان مترغلي دي او پینټینګ پاتې دي یا چا غریبانو نه ویډیو شوي دي چې بالکل هغوی سوشل میډیا کې خپل ځان خیال شوی دی سم هغوی اپریشن وشي هغوی مکه علاج وشي هغوی ته هم مثال خدای شفا ورکړي نو بس ډیره مننه خوشحال آباد اوسئ خاص کر هغه ډونر چې څوک د کاظمی چیریټی فاؤنډیشن سره مدد کوي خدای د تاسو بچي هر قسم مشکلات او تکلیفات او بیماریوں نه محفوظ وساته ډونو مو سید نجیب ترو کې اجازه مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته